السلام علیکم کتونکو دا وخت د سوات پریس کلب مخې ته موجود یم او دلته خلک چې راجمع شوي دي او د واسه خلاف احتجاجي مظاهره کوي. خالد محمود ګوجر چې د هر غریب ولس سره چې دی مخکې ولاړ دی او سره بیا موجود دی نه دلته خلک هم موجود دي سره خبرې کوو. دا وخت را سره ډاکټر خالد محمود ګوجر صاحب موجود دی. دا راته وایي چې دا مظاهره د څه په وجه دا مطالبات یوسي. زه خو د الله په مهربانۍ باندې تاسو ټولو ته معلومه ده چې زه د متحده مزدور یونین واسه اپنے د دې جمهوري قانوني چیرمن یم. دا زموږ د ملازمین چې دي په دې کې د سینیټري ورکران دي، د ټوبل اپریټران دي، والمینان دي، ډرایوران دي. په دې کې دا په دې حواله باندې نن دا خپل میټینګ وکړو په ټي ایم اے کې. نن د پریس کلب مخې ته چې راغونډ شوي د دې مقصد دپاره راغونډ شوي دي چې زموږ د دې ملازمینو زیات مشکلات دي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن په دې ښار کې که د واسه اپنے کم نیکنامي کېږي، نیکنتي کېږي، هغه هم د دې ملازمینو په وجه باندې کېږي چې دوی په دې ښار کې د سهار د 6 نه راواله د 2 بجو پورې په دې سخته ګرمۍ کې په باد و باران کې په دوب کې خپله ډیوټي په باقاعده طور باندې که د صفایي په حواله باندې ده، که د اوبو په حواله باندې ده، باقاعده طور باندې خپله ډیوټي کوي. که داسې ډرایوران دي هغه کم ډمپینګ ګراوند چې خوله هغې ته باقاعده طور باندې د دې ښار ټول ګڼه غونډۍ او هغه ځای ته یې رسوي. نو زموږ مطالبات دا دي چې څنګه زموږ سره یې دوی منلې وه، بورډ را سره هم منلې وه، واسه اپنے را سره هم منلې وه چې تاسو له به موږ د اختر د ورکوټ اختر چې کم تېر شوی دی 3000 روپۍ به یې دوی له ورکولې. په هغې کې دا خلک نظر انداز کړی دی. بیا دا یې ویلي چې په فرنټ لاین باندې چې کومو محکمو کار ملازمینو کار کړی هغو له به ورکوو. خو د الله مهرباني ده چې زموږ د ملازمینو په کرونا وبا کې په اولني سب کې اولنی کار یې کړی دی، خدمت یې کړی دی. نو د هغو تنخواه وه. دویمه دا وه چې په 26 جولای 2017 باندې واسه اپنے سوات ته راغلې ده. زموږ سره یې باقاعده طور باندې دا معاهده کړې ده او بیا د پاکستان د قوانینو مطابق های کورټ فیصله کړې ده چې کوم ملازمین ریټایر کېږي د هغو بچي به باقاعده طور باندې که هغه د هره محکمې په هغې کې به برتي کېږي. نو د 26 جولای 2017 نه چې کومه برتي شوې ده که هغه سینیټري ورکر زموږ ریټایر شوی د هغه زوی نه دی اخیستی، ټوبل اپریټر چې ریټایر شوی د هغه زوی نه دی اخیستی، والمین چې ریټایر شوی د هغه زوی نه دی اخیستی، ډرایور چې ریټایر شوی هغه یې نه دی اخیستی. موږ ورته دغه ډیمانډ هم ورکړی دی. اوس زموږ سره بل دا ډیمانډ دی چې دا ښار 2.5 لک آبادي ده. تاسو ټولو ته معلومه ده. او نن که تاسو وګورئ چې په دې ګرمۍ کې زموږ د سینیټري په ورکر باندې لس محلې پې پاکۍ د سهار نه ده نه پاکېږي. موږ ورته سوال کوو چې وروره دا کمپني خو جوړه شوې د صفایي دپاره ده، د دې دپاره نه ده چې تاسو افسران برتي کوئ، انجینیران برتي کوئ. د خدای په خاطر باندې 2.5 لک آبادي ده. کم از کم 400-500 کسان چې تاسو ته که یاد شي د ملک بیرم خان صاحب چې زموږ د دې بلدیې چیرمن و چې هغه 85-86 قصه و چې په دې ښار کې 600 کسان وو. نن یې دی په دې ښار کې که تاسو وګورئ 200 کسان دي. په کاره چې دا زیات شوی وی. نو موږ ورته دا ډیمانډ ورکړی دی که دا خبره زما غلطه وي، ناجایزه وي، جومات دې ووایي زه هم 300 کسان په پوري طور باندې برتي کوي. دوی چې یو انجینیر برتي کوي په هغه یو انجینیر په برتۍ باندې 10 کسان د صفایي دپاره برتي کېږي. نو کم از کم 300 ملازمین موږ له پکار دي. که دا مطالبات زموږ منظور نه شو نو موږ به د اختر د صفایي نه بایکاټ کوو، د اوبو نه به بایکاټ کوو. په هغې کې که بیا څه نمونه واقعیت رالل مل سپل سروس چې څونه دي د هغې نه به بایکاټ کوو. د هغې به د واسه اپنے عمله به یې ذمهوارۍ. بله دا دی چې زموږ د دې ټي ایم اے سره داسې ملازمین دي چې 85 ملازمین غریبانان چې په دې کې ټي ایم اے سره دي 10 کاله 2 کاله کار یې وکړو په ډیلي ویجز بنیاد باندې دي. نو زه ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې د خپل وزیر اعلی نه د خپلې حلقې د ایم پی نه خواست کوم چې د دغه ملازمینو مستقبل تباه شو بل ځای کې نه لي چې هغه پرمننټ کې 85 کسان دي. نو چې دا رالم وکړي او په ملازمینو په تنخواګانو کې چې کومه اضافه نه ده شوې د دغې موږ پر زور مذمت کوو. کم کوارډینیشن کونسل چې د پاکستان په سطح راغلی د هغې زموږ دا ملازمین چې دي دا موږ حمایت کوو. او ستاسو د چینل په ذریعه باندې انشاءالله تعالی همیشه دپاره تاسو د مظلوم او د غریبې طبقې مسایل ستاسو په چینل په ذریعه تلي او د الله په مهربانۍ باندې ستاسو د چینل په ذریعه باندې حل شوي دي. ډېره مننه. تاسو را سره خپل تعارف وکړئ او څه مطالبات یې هغه راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نام محمد رازق نوم د جز د متحده مزدور یونین سی بی اے واسه صدر یم. منګه ډېر فریادونه وکړل چې تاسو ته خبر لاول خو تاسو شکریا ادا کوم ستاسو چینل چې تاسو په دې غرمو کې زموږ سره ودرېدئ موږ له یو وخت راکړو او زموږ دا خبرې خلکو ته ورسوئ ځکه زموږ سره زیاتی روان دی ډېر زیات. زموږ سره واده کړی و چې ګوره بیرم خان ملک بیرم خان چیرمن و په 87-88 کې په هغه وخت کې 1 لک آبادي وه. سینیټیشن زموږ سره 200 سټاپ و. اوس آبادي 6 لک ته. نو په هغه نسبت موږ له 600 سټاپ پکار دی. خو هغه 600 خلاصه کې زموږ اوس هغه په مخه کسان په هره میاشت کې ریټایر کېږي، په هره میاشت کې ریټایر کېږي. دوره 2-3 میاشتو لپاره کسان ولي بیا لرې کړي. نو موږ ته هغه علاقې بیا خوشي شي. آبادي کو تاسو وګورئ زه هم چې 6.5 لک نه ماوړېدلې ده. بله دوی زموږ سره بیا دا واده وکړه چې موږ 500 نشو اخیستی خو موږ به 200 کسان وړو. هغه 200 کسان تر اوسه پورې وانغستی شو. په هره میاشت کې زموږ کسان ریټایر کېږي. بله دوی زموږ سره دا واده کړې وه. زموږ سره اګریمنټ دی
پروت درېدو چې موږ به ستاسو 25% ستاسو کوټه په هغې کې به موږ الو په هغې کې زموږ نوکران وانغستی شو. ما ورته دا وویل چې یوازې سینیټر ورکر نه زموږ سره په زموږ د دې نوکرانو بچي دي هغه تعلیم یافته که زموږ یوازې سینیټر ورکر که زما کوټه نه ده ځکه تاسو انسپکټر الی که تاسو کلرک الی که تاسو هر سال په هغې باندې دوه عمل درآمد ونه کړو بیا 300 روپۍ 3000 روپۍ دو پر ورځ کال موږ له راکړې دي لاوز اوس 3 ملاقاتونه زموږ د سیو صاحب سره وشو خو هغه ونه منلی شو. نو موږ اوس دا ستاسو د پریس کلب مخې ته ستاسو چینل باندې دا وایو موږ ټولو ته وزیر اعلی صاحب ته ایم پی ای صاحب ته چیف سیکرټري صاحب ته دا خواست کوو چې په موږ باندې رحم وکړي زموږ د غریبانانو د تپوس وکړی شي که دا مطالبه زموږ دا مطالبه ښه 600 روپۍ موږ له اوور ټایم راکوي 600 اوور ټایم به زموږ نه په خپلو کسانو ته اوسوي چې دا به نه لئ زمونږ چې څه حق دی موږ به هغه الو د هغې زموږ سره لیټر شته قانوني خبرې دي موږ ناجایزه نه کوو که په هغې باندې موږ له راکوي ښه که نه راکوي موږ له دا برتي ونه کړه د نن نه ورته دا وایو نه به زمونږ ټوبیلو والا د اتوار پر ټوبیل چلی دا ډیوټي به نه کوي نه به زمونږ سینیټیشن د اوور ټایم نه الو موږ دونه اوور ټایم نه الو زمونږ مطالبات زمونږ سره به کېني که زمونږ دا مسلې حل کړي موږ به بیا خپلو کسانو ته وایو چې ډیوټي شو اوور ټایم هم کوو هر څه کوو که دا نه کوو په اخره کې زه بیا ستاسو د چینل او ستاسو ټول کتونکو د دې خلکو خبرې تاسو واورېدې او تاسو ټول دغه معلومه خبره ده چې په سوات کې د اوبو چې ډېر زیات بحران دی دا یو لویه مسله ده او دا خلک چې کوم دی دا هم ډېر محنتي خلک دی دوی هم دغه د اوبو چې کومه یو اهمه او یو مهمه خبره ده هغې دغه شنه کې روانه ساتلې ده دوی په دغه سرو غرمو کې اوس هم دلته ولاړ دي ټول دغه مزدورکاره خلک دی زموږ د سوات محنتکش خلک دی د دې د وجې نه زموږ دغه سوات چې دی دغه صفا سوتره پروت دی او دوی ډېر په کمو پیسو باندې چې دی خپل دغه محنت خپل دغه کار چې دی دا جاري ساتلی او دوی د هغه خلکو نه چې کوم د غټې تنخواګانې اخلي او کار یې بالکل په نش برابر دی هغې نه دغه مطالبه کوي چې په موږ باندې لږ رحم وکړي د خپل وزیر اعلی او د خپل ایم پی هم دغه مطالبه کړې ده تر دې دمه خپل کوربه مراد علي خان اجازت ورکړې ده الله پامان.